نبی علیہ السلام ان کانت کچریوی لکم تاسو دا پارا الدار الاخرت کور دا آخرت عند اللہ پنزد اللہ تعالی خالصتا من دون الناس خالص تاسو لرا من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت تاسو تمناو کئی د مرگ ان کنتم صادقین کچر تاسو رختونی پا دی خپل دعوی کے اہل کتابو د یہودیانو دا غی خرابائی دا غی اصلاح دا غی اخوال اغا اللہ ذکر کئی دی اہل کتابو یہودیانوی منگ تا دا قرآن مجید ضرورت نشتر ہے منگ لخپل دا تورات علوم کافی دی اللہ دا غی جوابونا اکرد یو خبر دی دا کولا چھ منگ تا دا قرآن مجید ضرورت نشتر ہے زکا چھ منگ بطول جنت تزو منگ تورات لستون کی منگ با جنت تزو او جنت تا صرف دو قسم خلق زی دی بویج لن یدخل الجنت الا من کان ہودا او نسوارا جنت تا یا یہودی زی یا بیسائی زی جنت زمانگ دا پارا دے تو اللہ جل شانہو داغی جواب کے الزامی جواب کے اللہ فرمائی پیغمبر دیتا ہوا آیا ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ کچھرتا آئی چتاسل اللہ تعالی جنت مقرر کردے او جنت ستاسو دے او جنت تب تاسو زی بیا خو آسان خبر دا فتمنوا الموت دا خدای دا مرگ غواړي ولی دا مرگ روایت کے راضی الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب دا مرگ دا یو دیوال دا دیوال دا دی دیوال دا میانس کی حائل دا حبیب دا محبوب پا میانس کی نو چه تاسو دا اللہ محبوبان یی او اللہ جنت تاسو دا پارا جوڑ کرده ده خو بس مرگو غواړي بیغم باشی کن اللہ سر با ملاو شی جنت تا باور شی اللہ فرمائی تمنا دا مرگ دیو کی بل آیات کے اللہ دی تمنا نکی اگی وجہ دارا دا مرگ تمنا او دا مرگ لا پروائی او مرگ تا تیارے دا خدا آغا سڑی کار دے چی دا اللہ سر تعلق مضبوطی چی اللہ سر تعلق مضبوط نی او طولو مرا دے پا گناہونو کے دا اللہ تعالیٰ پا نافرمانو کے تیرے نو دے خدا قبر دا وخشت تا بڑیر یریگی کانا دا منگ تاسو کچھ یریگو من کمزوری پا اعمالو زکا یریگو او دا چاچ اعمال مضبوطی دای پروانی یو ځل په یو جہاد کے حضرت علی کرم اللہ وجہو حضرت علی سے جہاد کولو دا نیزی او غشی چلی دل خپل زوی مشہر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہم نموس ٹیم راغے حضرت علی کرم اللہ وجہو دا اس نا راٹوب کو او چی دا اس نا راٹوب کو نو نیت اتاڑ دا موس حضرت حسن و تای بابا جان دا سکے نیزی او غشی چلی گی آسینا چی راش ہو لگے آنو حضرت علی کرم اللہ وجہو تای بچے لا یبالی ابو کا
باغ نه کوي پروا نه کوي پلار ستا سکت علی الموت کستا دا پلار دې چې دنو په مرګ باندې دیو غورځید ام سکت علیه الموت یا مرګ د پاسه را غورځید د زما په مرګ باندې پروا نشته دی حضرت حذیفه ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ په جهاد کې لګیاو نیزه رااله او د جسم نه آر پار وته اچ وته چغه یې کړو پوست و رب الکعبه د رب په ذات مې قسم زه کامیاب شم او خپل ملګرو ته وایي ما ته مبارکي راکئ هغوی ورته وایي صاحبه څنګه مبارکي درکړو ته خو د بچ کېدو نه روانې کته ځې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زه خو مبارکي په دغه غواړم اوس چې ما ته مرګ راځي بس زه روان یم لږ وخت کې الان اولاکی الاحبه محمدا صلی الله علیه وسلم و حزبه اوس به زه خپل د ژوند محبوب ترین شخصیت رسول الله سره به زما ملاقات وشي د نبی علیه السلام هغه صحابه چې د دنیا نه تللي دي هغوی سره به زما ملاقات وشي چې کوم خلق د هغوی په زړه کې د الله مینه وي هغوی خو مرګ ته خوشحالېږي زمونږ استاد صاحبو انو میمنو والد صاحب ډېر ولی الله انسانو چې لا بړې ورسره ډېر په جذب کې به جړل به وایي 12 کاله وشو زه الله نه غواړم چې زما ته مرګ راشي رسول الله سره ملاقات وشي داسې خلک هم شته او چې کوم زړی دنیاداره دی هغه د دنیا نظام را جمع کړی دی نو خو د مرګ نه به ډېر سخت یریږي الله وایي ولن یتمنوه هرگز به دوی تمنا ونه کي ابدا همیشه بما په سبب دا قدمت ایدیهم چې وړاندې کړی لاسونو د هغوی والله الله تعالی چې دی علیم پوره پوره عالم دی پوره پوره خبردار دی بالظالمین په ظالمانو باندې الله وایي دی به مرګ نه غواړي دی چرې مرګ نه غواړي یو ځل حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جهاد کې و د ایران په بارډر باندې ایرانیانو سره جنگ د ایرانیانو مشهور کمانډ کون کې رستم هغه ورته خط راولېږه ورته وایي ګوره زه تا ته د مخکې نه یو پیغام درکو داسې وکړه چې زه خپل عربو ته واپس ځه ولته اوښان سره وه سله رامانې دا کم خلک چې راغلي دا رامانې سله چټني کې ولې رامانې ځان مړی موږ سره جنګ مه کوئ ځئ انو حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته په جواب کې ووی پروا مه کوه ان معي قوم ما سره داسې قوم او داسې خلق دی یحبون الموت هغوی مرګ سره داسې مینه ساتي کما یحب العاجم الحمر لکه څنګه عجمیان تاسو چې شراب څنګه په مستای کې او په مزو کې څکئ او خوند درکئ د شراب شکان یې ان زما ملګري هغوی له چې مرګ راځي لکه داسې ورته لګي لکه د شرابو نشه چې کوي بیا د رستم نه بعد یو بل چې دی نو دغه راغی یو بل کمانډر یې راغی
بامانی نومو. بامان ورته وی خالد بن ولید رضی الله عنه چې ته ما سره جنگ کې اخر تا سره کسان سوره دي ورته وی 200 درو خو هغه نه وي. بامان ورته ما سره 13000 فوج دي او ټول د اسلحې نه لیس دی او تا سره 200 کسان دي نو ته په 200 ما سره جنگ کولی شي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وی اواعظ انت ام مقاتل، ما ته نصیحتونه کوي که د جنگ لراغله که میدان ته راغله نصیحتونه مکوا را میدان ته شه. ته دا خبرې پرېږده ما سره داسې خلق دی د هغوی خو مرګ ته خوشحالیږي. اشاعروی پناہ فی اللہ کیتے میں بقا کی راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. انو جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نو دی 200 کسانو د کافرانو نه زر کافرانو وجل او په صحابه حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ په ملګرو کې صرف 2 کسان شهیدان شو او الله ولا فتح ورکړه د 13000 کسانو په مقابله نور او تختیدل چې دا غوجي بخلق ته د زر په څوک جنگ کوي. انو دا وردا دا نن چې په امارت اسلامیہ افغانستان کې طالبانو دا د نیټو دی پوجونو ته شکست ورکو. 2 ملکونه د هغه طالب چې هغه سره د خپو چولو د پاره پیزار نو چا پس کی حسابونه بے سر و سامان خو خانه هغه جنگ ولیو ګټه امریکایانو جنگ کو هغه د مرګ نه داسې یریدل لوی لوی کانټه تارونه د ځان نه چاو کړو او هغه دې ځای به ناسو باره کې او هغه ځای کې کانټه تار بو هغه ځای نه به څوک نه پرېښودل او بم به جیهز که هغه ځای نه راویشته چې په وریځو نه چې د هغوی به ښکارېدل هم نه جیهز به یې نه ښکارېدو. او سیبه دی چې کوم دی دا طالبان هغوی ورته بنګنه وایي بنګنه هغه جاسوسي تیاره به یې ګرځوله بنګنه ان بنګنه به په هغه ځای ته چې کوم ځای به چپ رڼا د هغوی به ولي دغه ځای دي نور هلړ نو هغوی به ورته ځای په ځای په خپله اور څه شی بلکې چې دی د بنګنې نه شی رالړه کي هغوی به خوشحالېدل وایي موږ ته به کباړ میلاو شي. داسې کوم ښه هسې امریکا اوس غولوله چې هغوی به بم خلاصېدو ته خوشحالېدل وایي موږ ته به پکې کباړ میلاو شي. نو داسې قوم چې کمی او چې کم خلک په ځان ډېر میني نو بس هغوی لږ وخت خوږې خوږې پراټې وخوري خو لکه سیسټم یې بیا ګډ وړي بیا یې ټول عمر غلامي په تقدیر کې پرتی. او کوم قوم چې آزاد قومي نر قومي نن ګوره نن د افغانستان نن چې طالب مولا دنیا پیژندل دا ګوره د افغانستان د طالب د وجه پیژند دا پټکې دا ګیر او دا ببر وخته دا د افغانستان طالب دنیا ته وخل چې طالب دا زور دی ښه دا طاقت دی او دا د الله طاقت او د الله قوت دی او په دین باندې سخواله دی ښه ادی اجنایان دا څوک وایي پلان کیو سره پلان کیو لکه پلان کی په خپل ورته جاړي هغه ته په سجدو پراته دي نو دا هغوی زر د خدای امداد او هغوی خپله نرانو ښه دا هغوی له چا جنګ نه دی کړی. علا کل حال اهل کتاب و یهودیان مسلمان که ننم دنیا پرستی پرېښوده او دی په خپل ایمان او په دین کلک شو یقینو که په ټوله دنیا به راج کوي ښه. بیا الله فرمای ولتجدنهم ضرور به ضرور تبمو مې هغوی لره احرث الناس حریص د خلقنا علی حیات په ژوند د دنیا باندې ومن الذین او بعض دا کسانو نه
اشرکو چې هغه مشرکان دي یود احدهم خوښی یو د هغینا لو یعمر چې عمر د هغی د 1000 سنة زر کاله شي وما هو او نه دی دا بمزحزحه لرې کوونکې د هغه نه من العذاب د غذاب نه ان یعمر دا عمر د هغه والله الله تعالی چې د بصیر کتونکی دی بما پاسیز باندې یعملون چې دی کوم عمل کوي الله فرمای وجه دا ده چې دا یهودیان دی د دنیا په ژوند باندې ډېر مین دي دی د دنیا په مزو چرچو باندې ډېر مین دي ګوره دې د وجه حدیث کې راځي ایاک والتنعم فإن عباد الله ليس بالمتنعمین په دنیا کې ډېر زیات مزې چرچې اختیارول نه دي پکار ځان ډېر بوټ سوټ کول نه دي پکار ځکه چې د دنیا ډېر انعامات د ځان نه راچاپېره کړل که نه نو بیا د انسان ته زړه نه کېږي انو چې د خپل د کور د کټ نه هم راځي که نه دا تصور به ځان سره هر ټایم ساتي چې یاره پته نشته بیا به زما د کټ کې ناسته وي او که نه وي دا خو زما کټ نه دی ما نه به پاتې کېږي دا خو زما کمره نه ده دا ما نه پاتې ده دا زما کور نه دی دا ما نه پاتې دی دا تصور به دي نو بیا د انسان پروا ني او که نه تا دا ذهن لګولی چې نه زه خو به ټول عمر دلته تېروم او اوږد عمر دی نو بس بیا انسان چې کوم دی نو بیا لکه اعمال هم ګډوډي او بیا یریږي مرده خو ډېر سخت سړی یریږي الله دې زموږ ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي ښه خدای دې موږ ته مرګ چې دی نو دا محبوب وګرځوي الله دې موږ زموږ د زړونو د مرګ یره وباسي او داسې حالت کې چې بس توبهګار یو خدای ته راضي داسې حالت کې د الله موږ ته مرګ راولي والله تعالی بصیر کتونکی دی بما پاسیز باندې یعملون چې دی کوم عمل کوي قل ورته نبی علیه من کان هغه څوک عدوا چې دشمن دی لجبریل د پاره د جبرائیل علیه السلام نو دا غلطه ده ولې فانه پس بېشکه جا جبرائیل علیه السلام نزل او نازلی دی قرآن مجید لرا علی قلبک په زړه ستا باندې باذن الله چې معزون دی په اذن د الله تعالی مصدقا دی مصدق ته په دې حال کې موافق ته لما د هغه څیزونو بین یدی چې وړاندې د دې نه دی وهدن او دا سراسر هدایت ته وبشرا او زیر ورکوونکی دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو قل من کان عدوا لجبریل دا مدینی نه لږه فاصله کې علاقه د فدق نو د فدق علاقه کې یهودیان ډېر پاتې کېدل هلته د هغه یو کالج و د هغه یو مدرسه وه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته لاړو او دا فدق هغه علاقه ده چې په دې کې یو باغ و او دغه باغ د دې دا وقف و او د دې بجې کومې څیزونه به راتلل نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په طالبانو باندې د سپې په هغې باندې به استعمالول هغې ته به ورکول بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو نو فاطمې بي بي طلب وکړو چې موږ ته د فدق نه څه عیسه راکړي ان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ منصب ورته ووی چې دا خو یو د هغې دی دویمه دا ده چې رسول الله ویلي دي چې د انبیاء وراثت تقسیمیږي نه علا کل حال دې خبره باندې روافض او شیعهګان هغه یو واویلا جوړه کړې ده او صحابو پسې خبرې کوي خو دې ځای کې مقصود دا خبره نه ده نه په دې زه بحث کوم نو نبی علیه السلام یو ځل د دې د فدق د علاقې د کالج او مدرسې ته لاړو چې لاړو نو د دې هغلته لوی ملا ابن سوریا یې نوم ابن سوریا چې رسول الله لاړو نو هغه هلته موجود و
نو نبی علیه السلام ورسره خبرې شروع کړې او دی ډېر شریر او د مسلمانانو خلاف خلک تیارول چې نبی علیه السلام نه دا تپوس وکړي ابوبکر صدیق صاحب نه دا وکړي حضرت عمر صاحب نه دا وکړي رسول الله د سره خبرې شروع کړې چې د سره خبرې شروع کړې انو دی لا جواب نو ورته وایي صیبه نور سوالات نه جوړېدل نو اداره ته ووایه چې تا باندې وحې کومه پارښته راړي نبی علیه السلام ورته وایي جبرائیل علیه السلام اوهو وایي که بله پارښته وه نو بیا به منلی و خو اصل کې دا جبرائیل چې دی دا زموږ د پلار د نیکه دشمن دی زموږ په مشرانو یې غضاب راوسته دی دې د وجې موږ تا نه منو والعیاذ بالله نو الله د هغې جواب راولېږه پیغمبره ووایه من کان عدوا لجبریل څوک چې دشمن د جبرائیل علیه السلام دی دی خو په پخو کاڼو کافر دی دا خو غلط دی ولی جبرائیل نزله علی قلبک جبرائیل خو خپله څه خبره نه کوي دا خو د الله د جانب نه قاصد دی قاصد سفیر دی سفیر او د سفیر سره څوک دشمنی نه کوي ډاکي سره ګوره تاله یو سړي خط راړه ډاکي او ستا د دشمن خط یې راړه ته به ډاکي سره دشمني کې او د الله پیغام راړي نو سفیر سره جنگ نشته دی دې د وجې یو ځل د یمامه نه دوه قاصدان رالل مسلمه کذاب د پیغمبرای دعوه کړې وه نبی علیه السلام ته رالل چې نبی علیه السلام ته رالل نو نبی علیه السلام ته تپوس وکړه تاسو څوک یې هغه یې وي موږ خپل پیغمبر رالیږلي یو موږ خپل پیغمبر رالیږلي یو مسلمه رسول الله ورته وی لولا انتم الرسل لقتلتكما که چېرې تاسو دواړه قاصدان نه وئ که نه سفیران نه وئ نو ما به تاسو دواړه قتل کړي وئ دا د دنیا بین الاقوامي قاعده ده چې سفیر سره به جنگ نه کوي ګوره که د هندوستان او د پاکستان جنگ شي نو په پاکستان باندې دا لازمه ده چې د پاکستان کې د هغوی سفیر کوم موجود دی که نه پاکستان به هغه ته حفاظت ورکوي دا هر ملک سفیر ته دا بین الاقوامی قانون دی د یو این او د طرف نه خو لکه دا یو این او دا خلک دی چې قانون جوړوي که نه دا صرف د انګریز د مفاد دپاره جوړوي ښه د مسلمان مفاد دپاره نه کله چې په افغانستان باندې دې ظالمانو حمله وکړه نو د افغانستان سفیرو دلته په پېښور کې ملا عبدالسلام ضعیف او هغه الله اکبر هغه چې را آزاد شوی دی بیا نو هغه خپله دغه لیکلې ده خپله کارګزاري په کتاب کې لیکلې ده د ګوانتامو با جیل کې چې په ما سره څه شوي دي زه یې څنګه ورکړم هر یان به شئ وبجاړئ ورته چې په کوم ظلم انداز کې ورکړی دی او کوم په ظلم په انداز کې هغه چې دی نو دغه کړی دی هغه په دې ځای کې چې ورسره سي کړي دي د ویلو نه دي کتاب چې تاسو وګورئ ما کتلی د اریان په دوره کتاب دی علا کل حال سفیر ته به غږ نه کوي نو رسول الله ګوره ای د ختم نبوت منکرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت منکر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس معنی حمله کوونکې د سزا مرګ دی ځکه ته رسول الله ما به قتل کړي وي خو سفیران یې غږ درته نه کو بیا موده پس حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ گورنر مقرر شو نو دغه کسې دا چې کوم راغلی او که نه سفیر ډېره موده پسې ولید په یو مجلس کې عبدالله ابن مسعود یې په ځان نه غلی ناست اوس ډېرې خبرې مبرې نه کولې خو چې دی داسې ولیده ده ته یې ته لږ راشه ده ته اشاره وکړه دی راغی ده ته وایي ته هغه پلان کینې چې راغلی وي د یو زه راغلم یو بل راغلی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ته اوس هم مسلمه ته خپل پیغمبر وای یا پیغمبر بوته نه وای عقیده څوک نظریه څوک پرېږدي
عبدالله ابن مسعود ته وته توبه وباسه کې برابروم دی هغه کسانو ته ونی صحیح دی انو دوی دغه دی زه نه پرېږدم عبدالله ابن مسعود صاحب په صلح کوي نو ګوره چې دا ختم نبوت منکر دی نو د هغه سزا څه ده مرګ دی خو ګوره یاد ساتئ دا سزا به څوک ورکوي نو دا به زید امر بکر زه ته بل به نه ورکو دا کار د چا دی دا کار د حکومت دی دا د عبدالله ابن مسعود صاحب دغه ټیم ګورنر و دا د ریاست کار دی دا خو ګوره یو دا نه دی یو سړي غلا وکړه اوس دغه دی یو سړي چې دی نو تا یو پڼ غنیم پټ کړل نو ته به څه کې ته به راټینګې ته بوله لاس کټ کې هسې زه تاسو ته وه بل سړی دی راټینګ که هغه څه بد عمل کو نو ته به په غرګولې خلک به ورته راجمع کړي دا خو بیا لوی فساد دي داسې یو جرم نه دی دا نو د جرم سزا دا سټیټ او ریاست ورکوي دا شخصیت نه ورکوي او د دې نه بیا فساد جوړیږي لہذا دا کار او دا ډیوټي دا د حکومت ته دا د ریاست ته دا د سټیټ ته او من د پاره د الله دی او د پرښتو دی د پیغمبرانو جبریل او میکائیل نو دا د الله دشمن دی او فإن الله تعالی عدو الله غذا ورکوونکی د کافرانو لره دا سړی خو بیا سخت کافر دی ګوره قرآن مجید کې د شپږو پرښتو نوم راغلی دی د شپږو پرښتو یو چې دی نو دا دوه دی د جبرائیل علیه السلام او میکائیل د جبریل او جبریل دواړه ویلی شي د دې معنا د عبد بنده ایل معنا د الله بنده د الله مخلوق دارنګه د میکائیل هم دغه معنا ده او نور بل دا یو پرښتې نوم مالک راغلی دی یو پرښتې نوم رعد راغلی دی بس دا دوره ډیر دی قل ورته نبی علیہ السلام ان کانت کچری وی لکم تاو د پاره الدار الاخرت کور د آخرت عند الله پنځ د الله تعالی خالصتا خالص من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت تمناو کید مرګ ان کنتم صادقین کجری تاسو رښتونی ولن يتمنوا هرگز بدی تمناو نه کی ابدا همیشه بما فسب دا قدمت ایدیم چړوان د کړه لاسونو دا غي والله تعالی علیم پورا عالم د بالظالمین په ظالمانو باندې ولا تجدنهم ضرور بضرور تبمن اغیلرا احرث الناس حریص حلقنا على حیات په ژوند د دنیا باندې ومن الذين لا كسانوا اشركوا چې مشرکان دي یود خخی احدهم یو دا غین لو يعمر چې عمر دا غي الف سنه زر کال دي شي وما هو او نه دا احد بمزحزحی لري کون کې اغلرا من العذاب د غذاب نه ان يعمر دا عمر داغو والله تعالی بصیر کتون کرے بما پاسین مانے یعملون چې دای کوم عمل کو قل ورته نبی علیہ السلام من کان اغسو کی عدو دشمن لجبریل د پاره د جبرائیل علیہ السلام فإنه پس بشک دا جبرائیل علیہ السلام نزل را لیگی نازلی علی قلبک پزړستا باندې قرآن درا باذن الله پیزن د الله تعالی مصدقا بدی حال کې هغه مصدق ته تصدیق کون کړي لما دا غسیدن بین یدی چړوان د ندی وهدن دای هادی دی سراسر هدایت ور کون کې و بشرا زیر ور کون کې مؤمنانو ته من کان اغسو کی عدو لله دشمن د پاره د الله تعالی و ملائکه د پرختو و رسول د پیغمبرانو و جبریل د جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام نو دے کافر دے او فإن الله تعالی عدو عذاب ور کون کې للکافرین کافرانو تا الحمدللہ رب العالمین کریم ته زمونږ ټول ناراضی الله رحم کریم خدای تقصیرات معاف کې الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکې الله موږ ته خپل قربت راکې خپل معرفت راکې خپل عظمت راکې الله اخر خاتمه په کامل ایمان کې الله زموږ د درد څومره مشورکا دي الله دنیا او آخرت خوشاله نصیب کړي
څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کې، څومره ځوانان ورونه دي ځوانای کې دین دپاره برکت واچې، څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کې، څومره زنانه دي الله تی دیندار او پاکبازې ولري، څومره طالبان ورونه دي خدای ته عالمان عاملان مخلصان کې الله تی د دین خادمان کې دنیا د دی خادمه کې الله تعالی د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچې، الله د هغې دا سایه په موږ باندې تعدیر ولري، خدای د هغې په ژوند باندې د دې دارالعلوم د دې خانقاه څومره چې د تعمیراتي او تعلیمي کارونه دي الله دا ټول عروج ته ورسې، الله زموږ په حال رحم وکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.